دا فاطمه بریاب ده چې په نیویارک کې زیږېدلې او د امریکا په ټاکنو کې د سټي کونسل کاندیده ده. نوموړې د سینټ جانز پوهنتون نه خپل زده کړې کړې دي او لومړی پاکستانی امریکایي زنانه ده چې په دې ټاکنو کې برخه اخلي. هغه په بازارونو او کورونو کې ګرځي او د خپل انتخاب لپاره کمپاین کوي. فاطمه بریاب دریځ لري چې هغه په خصوصي توګه د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او وایي چې په امریکا کې ښځو ته د سړو برابر حقونه ترلاسه دي، خو په عمومي توګه په ټوله دنیا کې سړو ته د ښځو په مقابله کې په اوچت نظر کتل کیږي. अमेरिकन सोसाइटी में लीगली औरतों को वही राइट्स हैं जो मर्दों को हैं. په امریکایي ټولنه کې په قانوني توګه ښځو ته هم هغه حقونه ترلاسه دي کوم چې نارینه‌و ته دي، خو موږ باید دا ومنو چې په ټوله نړۍ کې دا یو قانون موجود دی چې هم سړي په ښځو اوچت ګڼل کیږي. د دې په بدلولو کې به وخت لګي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې زنانه پوهه کړي شي، د یو بل مرسته وکړي، یو بل وروسته راوستلو په ځای وړاندې لاړې شي. هم دا یو لار ده چې ښځې ګټې ترلاسه کولی شي. यही एक वे है कि हम आगे प्रोग्रेस कर सकें और हम अपने जेंडर को बेनिफिट पहुंचा सकें. د فاطمه بریاب په وینا دا وخت د امریکې تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده، ځکه چې د امریکې معیشت یوازې دلته نه بلکې په ټوله نړۍ اغیز پرې باسي. د کرونا وبا په اړه نوموړې وایي په امریکا کې د دې وبا په اړه د هر ریاست خپله پالیسي ده. په امریکا کې د رنځ کچه زیاته ده. अमेरिका के अंदर हेल्थ नहीं सही लोगों की, लोग ओबीस हैं, उनके पास په امریکا کې د خلکو صحت سم نه دی، د زړه رنځ زیات دی. که په هر نیم منټ کې د زړه له رنځه یو امریکایي وګړی مړ کیږي، نو دا موږ ته اشاره راکوي چې دلته د خلکو صحت سم نه دی. نو په داسې حال کې که د کورونا په شان رنځ راځي، نو خلک به اغیزمن کیږي او د مرګ کچه به زیاتیږي. که موږ ساينسي حقیقتونو ته وګورو، نو د کورونا وبا په اړه پالیسی سمه په نظر نه راځي. when we look at the scientific facts also. فاطمه بریاب وایي باید پاکستانی ټولنه د امریکا په ټاکنو کې خپله برخه ولري او په خپلو کورونو کې هم د خپلو بچو سره په سیاست خبرې وکړي چې داسې هغوی ته هم د دې ملک د خپلوۍ او مسلو احساس وشي. د ذکر ده چې په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نن آخري ورځ ده چې پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا موجوده صدر ډانلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن د ډیموکراټیک ګوند کاندید دی. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.